کې نه خاندان راځي، نه ښه راځي، نه ډېر راځي، نه بد راځي. موږ له اکرم اخونده سره فتوا موږ وروره ته دا فتوا دغه کړه، دا جمله مفادات دي، دا سرکاري دغه غر دی، معدنیات سرکار. نو ته یې داسې یو شره دغه راکړې، هغه شره دغه وایي چې پر فرد دی، پر فرد دی، پر انسان دی. نو دا ترا خاندانونه شته چې هغه اتیا کسه دي، لکه د وزیر لالا، د عمران هغو شیر لالا، ډاکټر شیر لالا، اتیا کسه دي. ستا خاندان 1500. نو اتیا کسو ته چې د 1500 واک ولاړی، نو بیا به چې اتیا ته د ورکړي خو 18 لکه، نو هغه ته خو سړي ته سره 100 زره ورسېږي، اویس خاندان ته خو د 100 نه ورسېږي. نو په کار دا دی چې پر فرد باندې تقسیم. بس بیا موږ کوششونه وکړه، موږ له سرکاره سره ودرېدو، دا ته یو زوړ الاټ هم وایي جبل، بیا نو جګړه ورسره وکړه، بیا موږ پور شډول شولو 15 کسه. یو کم نیوي فایاره فلحال اوس پر موږ کار کوي، څو یو کم نیوي فایاره دي، په دا کې هغه 2 کیسه موږ وګټل، 2 کیسه پاتې. بس له موږ سره به خود د ریاست لخوا، د سرکار لخوا یا خپلو خلکو خامخا هر سړی مفادات لري. موږ دا لوړه کړي ده پر پلان تر سوي چې موږ د قانوني مفادات چاته په لاس نه وو، که یو سړی کې مړېدو، که 10 کې مړېدو، موږ د قانوني مفادات چاته نه وو. موږ جګړې وکړې، زموږ دفتران را ونړول، موږ دفتران راځي اوس پر ټیم باندې دا تاریخ شاه په ممپترا کې پروت، موږ نه ورلکوئ. موږ بیا رالو دا مرکزي کونسل ته کښېناستو. په مرکزي کونسل کې ستاسو ممبر څوک و؟ ستاسو د خاندان ممبر څوک؟ یا یو دا خو د کمیټې اول واره چې کمیټې ماته مرکزي کونسل سپینجیرو چې والا ډاکټر حبیب لالا او ملک ډاکټر حبیب لالا. نو د دغه یاد چې موږ دلته د جاکبر اکا کړی میټینګ و، موږ رالو، موږ وربایي پر دا غره باندې اوس موږ څه چم وکړو، موږ څو کمیشن کښېږدو په خانه. دوی راته وویل چې 1000 روپۍ کښېږدو، پر ټن 1000 روپۍ کښېږدو. موږ کښېنستو، بیا خپل تا چېرته کوئ، ته پوهېږې، سرکار د پوهېږې، زما پر کیمپ چې ته راځې 15000 روپۍ به جمع کوو. بس پر دا بیا نو کمیټۍ سره مو کول دغه وکړئ، د حاجي مداظم لالا هغو سره چې کوم 12 کسه ناست، حاجي قاهر اکا و، د حاجي عصمت هغو سره، هغو بس ټیک چې ته یې کړي دي د هغه صحیح. په دا ټینګ خو نو کمیټۍ نه وه جوړه، کمیټۍ جوړه شوه، مرکزي کونسل ختم شو، کمیټۍ راغله، خپل کار به خود په مخه کړ. نو موږ دغه سترګې په مخه واخیستې، دا جګړې، دا 3 اپریشنه پر موږ وشو، او موږ الحمدلله دا پیس کړه، پیس یعنې په ولس په زور پیس و، د ولس نوم خو نو د الله نوم بیا د ولس نوم. موږ بیا تر دغه ځای راورسېدو چې وروره موږ دا څه پیسې بچاو کې، نو کیسونه هم شروع دي، عدالتونه هم دي، پروګرام هم کیس کړی دي، 3 دفتره هم دي، په 15 کسه په تنخوا لګیا دي. څوک؟ 15. یو د نصرالله لالا زوی اکرم دی، یو د جمعه صاحب زوی عبدالرحمن دی، یو د فیض الله لالا زوی حفیظ الله دی، یو طارق شاه دی د فاروق صاحب زوی، یو شمس لک دی د حبیب لالا زوی. د 15 خاندانو 15 نوکرۍ زموږ له جیبه زموږ 25,000 روپۍ تنخوا وه. دا څو میاشتې 18 میاشتې، دغه 2 کسو مو اوس 2-3 میاشتې کوي، دا 3 خو نو په اخره سره. نو اصل کې موږ د تنخوا موږ د خاندانو دا کړی دی چې موږ څو کسو په سلو پروسس کې خپلې تنخواوې هم ورجاري کړو، هر سړی ولګوو، یعنې چې زموږ ضرورت موږ که الج ګاټوي، که مغر ګاټوي، که مو پیسې ګټلې، دا به فرفر تقسیموي. دوینین غه فرفر هغه یو انسان که په سکر کې، که په حیدرآباد کې، د حیدرآباد بیټا موږ له راله د ټکدارانو هغه کوپي چې هلته دغه صمد الله صمد دا څه چاچا صمد هم نو دا و الو موږ ناست چې مولا خان راست زه راورځو، دا حسابونه مو کول، دا حسابونه مو خپل ماښام به پر بکس باندې 15,000 روپۍ وي، پر ډاینا باندې 15,000 روپۍ وي، پر ډامپره باندې دا 10 ټنه چې وړي دا 1.5 لک. دا موږ فکس رایټ کړو، مال د غلا دی، د پټ مال دی، نه ګورمنټ یې لکې ټیپ وکوارې په نه لکې نور سرکاري نه لکې. موږ له مالکانو سره میلاو شو، د خانوزۍ خلک به خامخا ورته ویل دا مور کو، دا به تخواره دي، دا پلان نه دي، هغه څه کوي خامخا یې او خواته یې په لیا دي تیریک روان یې، خامخا به یې څوک چغې پسې وایي نو هغه خوا یې روان. موږ تر دغه ځای راورسېدو، بیا موږ څه پیسې بچت کړي، دلته سپین ږیرو سره مشوره وکړله. نو ته دغه خبره مې وویل چې وروره موږ آل وکړئ چې وروره چا په شناخت کارډو یې ورکړي،
وایي دا خو بیا یو په یو خاندان کې 6 شناخت کاڼي په یو خاندان کې 200 شناخت کاڼي دا بیا تاوان بس راله پر فرد باندې راله شرع پر فرد ده شرع پر فرد شرع پر فرد بس پر فرد سواله بیا موږ په کې وکړه پالیسي موږ پر فرد یې کېده بیا هر چاته ورکو دا کوم زموږ جمواره کسان دي موږ دلته پیمنټ ورکو که چاته نه ورسېدي هغه له یونین له تنظیمه سره د دفتر سره د مافیې په ماښام یې میټینګ دی هغه دا پیسې بیا نو موږ دا پیسې څه کېښولې موږ دا وکړې چې